اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څوره مو غیرتمن کورمیوال وړونه د ما سید نجیب حسین طرف نه تاسو ته ډېر سلام وي. قدرمن وړونو زه دغه ویډیو په ذریعه ساجد حسین توري ته دوباره یو ریکویسټ کوم، پلیز تاسو چوکا د ویډیو کاسې خامخا شیر کړئ. زه اوس نو سم افیس کې ما پرچینور پریس نه د ساجد حسین توري و ویډیو ولیدله چې هغه پرچینور ته لاړ وم او هلته څوره مو غیرتمن کورمیوال دي، هغه ډېر زیات ښه مینې محبت سره یې هغه استقبال کړی و. نو دا ډېره ښه خبره ده چې کوم علاقې مشر چې کوم علاقې ته لاړ شي هغه داسې استقبال کېږي، نو دا ډېره ښه خبره ده. نو زه یو دا پیغام ساجد حسین توري ته ورکوم چې تاسو دا غیرتمن کورمیوال مې لوړ دي، تاسو دومره مینه کوي، تاسو دومره محبت کوي، نو پلیز دا یمو پیغام خامخا ته واوره او دغه نه اکشن واخله. تا ته ما 3 ورځې مخکې یوه ویډیو کړې وه چې یمو کوم واړه وړکي چې هغه ایران، عراق، بصرې ته په پټې لوړ دي او هغه اوس داسې حالاتو سره روبرو شوي دي چې هغوی نه وروسته چوک شته نه مخکې چوک شته، هغه جلو کې پراته دي. او نو ډېر کسانو ما ته ټلیفونونه وکړل چې وپیره ته اوسې ویډیو وکړه، دا پیغام یې مو مشرانو ته یې ورکړه، ساجد حسین توري ته یې ورکړه چې هغوی غریبانو ته څه یوه لیاره سیخه کړي. نه ساجد حسین توري ته د اوس اوورسیز پاکستان نیو منسټر جوړ شوی، دا اتورټي تاسو شته دی چې هغوی ته پوښتنه کولی شي، هغوی اواز ته اورېدای شي، هغوی څه کوم مشکلاتو سره روبرو دي هغه مشکلاتو تاسو څه حل شته دی. نو انشاءالله زه تا نه دا امید لرم چې هغوی چې کوم کسان دي چې هغه لوړ دي، کومو جلو کې پراته دي، هغوی به ته خامخا اواز واوري او تاسې ټولو کورمیوالو ته ښه پاتې دی چې د کوم کسان لوړ دي، د کوم کسان لوړ دي د غریبانۍ نه لوړ دي. ځینې داسې کسانو کې شته چې هغوی یې زموږ خویندو زیور خرڅ کړي دي، ځینې داسې کسان دي چې موږ میندو زیور خرڅ کړي دي، ځینې داسې کسان دي چې هغوی یې زموږ په سود پیسې اخیستې دي، ځینې داسې کسان دي چې هغوی یې زموږ ځمکې خرڅې کړي دي. وړونو هغه کسان لوړو او مثال جیداد یا لوړو، ایچو سونی لوړي، ایچو مثال ډېر څه لوړله، بیا هلته جلو کې پراته دي چې پښتنې نشته. ویلي وړونو او غیرتمنو کورمیوالو او یمو مشرانو، خدای ته وکسو، رسول ته وکسو، دا منسټر دی راغلی دی، داسې هر اتورټي شته دی اوس دغو کسانو ته تحت ته رسېدای شي، دغو کسان جلو نه روبسای شي. پلیز تاسې ښه روبسه کېنوئ، ښه هغه مطالبات نه وکوئ، داسې څه مطالبات نه وکوئ چې دغه غریبان واپس خپلو کورو ته راشي. مخکې عید روان دی، هر یوه مور به د کړکۍ ته سترګې غړوي، دروازې ته به سترګې غړوي چې خدای اوس به کومې په دروازې به ما شیرین زویر نه وځي، غیرتمند زویر نه وځي چې هغوی په کومې طریقې سره به هغوی استولی وي. اوس که هغوی ته دا ټلیفون راغلی وي چې هغوی جلو کې دي، نو هغوی نه به څه خلته یې تېرېږي، یار هغوی نه به څه خلته وخت تېرېږي. نه پلیز وړونو چې تاسو ته د ساجد حسین توري دی راغلی دی، تاسې داسې مطالبې ته نه وکړئ چې هغه کورمې عزت او د کورمې ناموس او د کورمې پیدې دپاره څه خبرې وي. هغه څه اوس هر یوه اتورټي شته دی، تاسې ته نه میډیکل کالج په هغه وکوئ، تاسې ته نه یونیورسټۍ وکوئ، تاسې ته نه هسپتالو هغه وکوئ. ویلي دو مخکې خبره کوای شي، هسپتال خبره کوای شي، میډیکل کالج خبره کوای شي، یونیورسټۍ خبره کوای شي، همداسې د اوورسیز پاکستان یو خبره کوای شي چې کوم ایمو کسان داسې په دار بدارو حالاتو کې مبتلا شوي دي، جلو کې پراته دي، هغوی اواز اورېدای شي. نو تاسې استقبال وکړئ، ډېره ښه خبره دی، زه ډېر خوشحال شولم. خو چې کوم کس چې تا ته کوم لیول باندې کس دي چې که نه پلیز وړونو خدای ته وکسو، رسول الله ته وکسو، همغه لیول باندې هغوی نه تاسې ډیمانډ کوئ. نو زه امید کوم چې انشاءالله ساجد حسین توري به مو دغې ویډیو نه خامخا اکشن خلي او کومو کسان چې بصرې کې دي، یا مثال ایران کې دي، یا مثال عراق کې دي، چې هغه جلو کې پراته دي، چې هغوی نه د تقریبا آی تھنک $300 یا $400 خرچه کېږي، هغه پلیز ته په هر یوې طریقې صحیح دغو کسانو دغو مشکل نه ته وباسه. او بله خبره دا ساجد حسین توري او دا ټولو کورمیوالو ته وایم، څوره مو غیرتمند کورمیوال دي، مشران دي، خدای ته وکسو، رسول ته وکسو، چې دا کوم ایجنټیان دي که نه چې دغه ځینه د بغیر ویزو دا کسان بوځي، بیا هغه ځای کې داسې په دارو بدارو حالاتو پرېږدوي که نه، دا کسان تاسې ونیسئ. مین دا کسان دي چې تاسو ته ښه پاتې دی چې دا کسان تاسې بیایئ ده چې هغوی په کومه ډول طریقې سره پیسې یادې کړي، څه ښه درته پاتې یاد دی، ویلې داسې غلط ورکوي، ویلې داسې کسانو ته بیایي، بیا داسې حالاتو سره ته پرېږدوي
داسې هغه کې سپرې ده وي څه جلو کې وي بیا ته اوسې ځټه پښتنه نه کوي وړونو دغه جنټیان راولوي دغه جنټیان کینوي دغونه پښتنه وکوي هغوی سبه لیسټونه وي هغوی سبه کسانو خامخا په هغه به ورسره وي څه کوم کسان دوی به تللي دي کوم علاقونه لوړ دي کوم کلونه لوړ دي دا ډیره د افسوس خبره ده چې کله موږ کسان لوړ شي هغوی بیا اورېدلی چوک نه وي اواز اورېدلی چوک نه وي نو زه د آخري پیغام ساجد سنتوري پلیز زه ته د آخري پیغام درکوم بار ته مو ویډیو وکړلې دغه اواز خامخا ته واوره دغو کسانو خامخا د کومې میاندې خویندې په انتظار دي دغو انتظار ختم کا تا ته د خدای و د رسول الله قسم دغو انتظار ختم کا بس هغوی غریبان ډېر په دارو بدارو حالاتو دي ما ته د ډېر ټلیفونونه رسي ما ته د مثال ډېرې میاندې خویندې ژاړي فریاد کوي چې پلیز ته د مو بچیو ته اواز اوچت کا ته دغو ته پیغام ورکړه نو زه امید لرم چې انشاءالله د مو هر غیرتمند د مو اواز به خامخا خپلو کسانو ته خپلو د مو مشرانو ته فارورډ کوي هغوی سبې شیر کوي هغوی نه به خامخا دغه اکشن خلي چې دغو کسانو ته به ورسیږي دا کسان به ښه طریقې سره واپس خپلو کورو ته راولي او وړونو تاسو ته ښه پاتې دی دا مسافران خدای خوشحاله باد لره زه په فخر سره یم چې نن ورځې پورې کورمې جنسینې چې کوم ډول مشکل راغلی دی چې هغه یتیمان هغه غریبان هغه مسکینان که هغه بیماری دا صرف او صرف د نن ورځې پورې د مدد شوی دی که هیلپ شوی دی که هغوی مثال غټو مشکلاتو نه رابسلي دي همدغو مسافرانو رابسلي دي نن ورځې پورې ما ته لکونو پیسې دغو غریبانو رسولي دي نه چې نن دا کسان په داسې حالاتو سره مبتلا شوي دي د ما نه فرض نه دی چې هغوی زه اواز د خپلو مشرانو ته ورکوم زه هغوی درد د خپلو مشرانو سره شیر کوم نو غیرتمند وړونو تاسو ته ښه پاتې دی چې د هغوی مو هر یتیم هر غریب هر مسکین اواز واوري نو دا مون یا فرض دی چې کله مو هر یو مو مسافر ورور مشکل کې وي پکار دی مو هغه اواز مو خپلو مشرانو ته ورسوو نو زه امید کوم چې انشاءالله یمو دغه اواز نه یمو دغه ویډیو نه ساجد سنتوري او سیکرټري او اعلی حکام چې کوم دي مو کورمې جنسه هغوی ټوله به دا اکشن خلي او دغه کسان به ښه طریقې سره خپلو کورو ته واپس راولي نوړونو ډېره مننه خوشحال اوسئ آباد اوسئ زه خپل ټوله غیرتمند کورمیوال په خپل خالق رحیم کریم خدای سپارم بیا خپل مولا مشکل کشان سپارم مهرباني وړونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویډیو اخیری کې بیا خپل غیرتمند وړونو ته گزارش کوم چې څوک مو پیج نوی وي تاسو مو پیج فالو کوئ او د مو کوم یوټیوب چینل دا سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن بٹن یې اون کوم کومونو ریتیمونو غریبانو د کینسر مریضانو مدد او ډیره مننه مهرباني